سورة دخان آیت نمبر 30 پنځلسم رکوع پنځشتم سپارہ صفحہ نمبر 49 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليا من المسرفين صدق الله العظيم سورة دخان آیت نمبر 30 پنځلسم رکوع پنځشتم سپارہ صفحہ نمبر 49 پدې آیت کې الله تعالی په بنی اسرائیل باندې چکم انعامات کړیو د هغه ذکر دی ما قبل آیتونو کې فرعونیان الله تعالی هلاک کړیو دغه ذکر دی الله فرمایل چې موږ بنی اسرائیل د غټ عذاب نه چکم دی بچ کړیو بنی اسرائیل د غټ عذاب نه داسې بچ کړیو چې بحر قلزم پدې کې چې کم دی الله تعالی فرعونیان هلاک کړ او دې چې کم دی الله تعالی صحیح سلامت وادي تی ته چې کم دی مخ کې بوتلل نو پهلنې انعام په الله تعالی دا کړی دی اور دویم ولقد اخترناهم على علم الله فرمایي چې دې مونږه غوړه کړی دي بنی اسرائیل دا مونږه غوړه کړی دي پس له سره نمبر 1 دا چې په دې کې تقریبا 300 انبیاء کرام راغلي دي درې آسمانی کتابونه د بنی اسرائیل کې کم انبیاء کرام دي دا الله تعالی پاغي باندې نازل کړي دي نو پهله دا چې الله تعالی دی ولې غوړه کړی دي انبیاء کرام پکې راغلي دي آسمانی کتابونه پکې راغلي او د دویم د غوړه کېدلو مطلب دا دی چې د هغه وخت الله تعالی دا چې کوم د مسلمانان پیدا کړیو ځکه چې کم دی دا د فرعونیانو په مقابله کې دا سو دا غوړه وو نو دغه چې کم دی الله تعالی د بنی اسرائیل باندې چې کم انعامات کړی دي دا غي ذکر دی ولقد نجینا او تحقیق مونږ نجات ورکو بنی اسرائیل ته من العذاب المهین عذاب د سپونکوننا من فرعون یعنی د فرعون انه كان عالیا بشکا او سرکشا من المسرفين او دا حد نتیریدن کو ولقد اخترناهم او بشکا مونږه غوړه کړل دوی علی علم فوسرا على العالمين عالم باندې واتيناهم امغ ورکړي دي دوی ته من الايات نخي ما فيه بلاء مبين چې باغې کې ازمایشت اخکارا ان هؤلاء بشکدا خلق لا يقولون وای ان هي الا موتتنا الاولى ندی مگر زمونږ مرګروم بنه وما نحن بمنشرين او نيمونغرا پاسور شوي فاتوا بسرا ولي بآبائنا زمونغ پلار نکا ان کنتم صادقين کچری تاسو رښتونی واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.